بسم الله الرحمن الرحيم. والخامس ستر العورة، وعورة الرجل من تحت السرة إلى ركبتيه، والمرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها وقدميها. والأمة مثل الرجل إلا ظهرها وبطنها. والخامس پنځم شرط د پاره د صحیحوالي د مانځه د صحیحوالي د پاره پنځم شرط هغه څه شیز دی؟ هغه د پټول د عورت. د عورت پټول په مانځه کې دا فرض دی. یو انسان چې منځ کوي د عورت ښکار شي په مانځه کې، نو منځ نه کیږي، منځ مات شو. لکه څنګه چې مانځه د پاره او د شرطو پاکواله د جامې، پاکواله د بدن، پاکواله د زی، نو دا رنګ پنځم شرط د پاره د مانځه هغه پټول د عورت دی. د نارینه عورت د سړي عورت چي دی د نوم نواخل نافنا نوم تر زنګونه پورې دا ټول عورت کې راځي. نوم نه تر زنګونه پورې دا عورت دی. اوس که یو نارینه مونږ کوي د زنګونو ښکاریږي نو مونږ نه کیږي ځکه دا عورت دی. یا پتون ښکاریږي نو مونږ نه کیږي. یا د نوم نه لاندې وجود ښکارا شو نو مونږ نه کیږي ځکه دا عورت دی. او د زنانه عورت چې دی نو د زنانه عورت ټول وجود د زنانه د عورت دی. د سر د ویختونه والا تر خپو پورې ټول بدن د دې عورت دی. مگر زنانه درې شیزونه عورت کې ناراضي. یو مخ کپ منځ کې مخ کار کېدو نو خیر دی، دا عورت نه دی، مونږ کېږي. دویم ورغوي د مړوند لاندې د لاس چې دی لیش نه مړوند لاندې موږ ورته ورغوي وایو. دا ورغوي د تلی دا ګوتی دا ښکار کېدو نو مونږ کېږي. او دا غرنګ د خپې د ګټین لاندې دا قدمونه چې کوم دي خپې د ګټین لاندې دا ښکار کېږي نو مونږ کېږي، خیر دی. خو که اوس پنډه ښکار کېده مونږ نه کېږي، لیچ ښکار کېدی مونږ نه کېږي ځکه دا عورت دی. د سر ویختي ښکار کېده مونږ نه کېږي ځکه دا عورت دی. مریخ ښکارېدا مونږ نه کېږي ځکه دا عورت دی. یا جامې نری دی ورلاندې وجود ښکار کېدو نو مونږ نه کېږي ځکه دا عورت دی. دا ګوره د زنانو د پاره ډېره ضروري مسله ده، اهمه مسله ده. ورځ به منځونه کوي، ځان به مستړی کوي، عبادت هم ډېر کوي، خو قبليږي نه. وجه دا وي چې لا به د ګټې نه پورته خپې ښکار کېږي نو مونږ نه کېږي. یا د لیچي د لیچي او د مټي ښکار کېږي نو مونږ نه کېږي. یا د سر ویختو مری ښکار کېږي مونږ نه کېږي. جامې نری وجود ښکار شي مونږ نه کېږي. دا د زنانه عورت ته او عورت په مانځ کې پټول دا فرض دي، او چانه چې فرض پاتې شي دا مونږ نه کېږي. دریم نمبر وینځه د وینځه په خوا به چې کافرانو سره جهاد شو دا غینه به کم بندي نارینه راوستې شو سړی نو غي ته غلامان وای، او چې کمی خزي به بندي راوستې شو نو غي ته وینځه ویلا. نو دغه وینځه چې دا کدی به کله کله ایمان وروړو مسلمانه بشوا، نو چې کله به مسلمانه شوا اوس د دې دا وجود د دې سو حکم دی. نو په خوا وینځي وینن سبا وینځي نشته. د وینځي د پاره چې کم دی عورت هغه عورت ته چې کم د نارینه وي، یعنی د نوم نواله تر زنګونو پورې دا د وینځي عورت دی. او ملا او خېټه دا د وینځي عورت دی. اوس که د وینځي غاړه ښکارېدا مریخ ښکارېدا نو مونږ کېږي. مټي او لیچ ښکارېدي مونږ کېږي. د سر ویختي ښکارېدا مونږ کېږي. لاندې پنډه ښکارېدي مونږ کېږي. خو که د نوم نواله تر زنګونه پورې وجود ښکارا شو نو مونږ بیا نه کېږي. یا ګېډه او ملا ښکارا شول نو مونږ بیا نه کېږي. دین علاوه که نور وجود او اندامونه ښکار نو خیر دې مونږ کېږي ورسره. والخامس پنځم شرط د پاره د مانځو ستر العورتی پټول د عورت دی. وعورت الرجل
او عورت د پاره د سړی من تحت السرته لاندې د نمنا الى ركبته تر زنګونه پورې دا عورت دی د نمنا لاندې تر زنګونه پورې دا د نارینه عورت دی والمرأه او خزه چې دا كلها طولا عورت عورت دی د خزه طول وجود عورت دی الا مگر عورت نه دی وجهها مخدها وكفيها او ورغوي داغي یعنی لاسونه وقدميها او قدمونه داغي دا عورت کې ناراضي نور ټول وجود عورت دی والامه وینځ چې دا مثل الرجل پشانت د سړی دا په عورت کې یعنی چې څنګه د سړی د نوم نه تر زنګونه پورې عورت دی دا څه د وینځ هم دی خو الا فرق دومره دی ظهرها شاد وینځ چې دا عورت دی او بطنها او ګډه عورت دی او د سړی ملا او خېټه عورت نه دی خو د وینځ صرف د سړی سره فرق دومره دی چې ملا او خېټه عورت دی او د نوم نه تر زنګونه پورې عورت دی او د سړی چې کوم د ملا او خېټه عورت نه دی نور نوم نه تر زنګونه پورې دا ټول عورت کې راځي دیږي پورې بس والخامس پنځم شرط ستر العورت پټول د عورت دی وعورت الرجل او عورت د نارینه من تحت السرته لاندې د نوم نواله الى ركبته تر زنګونه پورې نوم په عورت کې ناراضي کدا ناف کاریږي نو مونږ کېږي د نارینه او زنګون په عورت کې راضي ته زنګون ښکارا شو نو بیا مونږ نه کېږي د نارینه والمرأه خذت چې دا كلها طول عورت عورت ته الا مگر عورت نه دی په مانځ کې وجهها مخداغي وكفيها ورغوي داغي وقدميها وقدمنا ينخفي داغي والامه وینځم مثل الرجل پشانت د سړی د په عورت کې الا مگر عورت نه ده ظهرها شادها وبطنها وګړه ده والخامس پنځم شرط ستر العورت پټول د عورت وعورت الرجل عورت د نارینه من تحت السرة لاندې د نومنا الى ركبته تر زنګونه پورې والمرأه زنانا كلها طول عورت عورت الا مگر عورت نه دی وجهها مخدها وكفيها ورغوي دهغه وقدميها وقدمون دهغه والامه وینځم مثل الرجل پشانت د سړی دا په عورت کې الا ظهرها مگر شادها عورت دی وبطنها ګډه عورت دی او شاو ګډه د سړی عورت نه وي بس دې چې پوره